د خیبر پختونخوا سیکټري انفارمیشن ښاغلي ارشد خان د مردان یو ورځنۍ دوره کړې. ریډیو پختونخوا 92.6 مردان ته پراتګ سټیشن منیجر ساجد محمود خان او داغه نور سټاف هرکلی وې او د ریډیو مختلفې حصې وکړې. په دې موقع د خیبر پختونخوا پریس رجسټرار انصار الله خلجی او ریجنل انفارمیشن افیسر شمس الحق هم موجود وو. د خیبر پختونخوا سیکټري انفارمیشن ښاغلي ارشد خان د ریډیو پختونخوا 92.6 مردان نشریاتي پروګرامونو ستاینه وکړه او په خپلو خبرو کې وی چې په موجودو کې تاسو وګورئ د سوشل میډیا او ټلویزیون د ریډیو نه غټ میډیمز دي، خو هغه زموږ د پښتنو او خاص کر په قبایلی سیمو کې او کوم ځای چې مذهبي کورنۍ دي نه هغه ریډیو خو اکسپټ کوي، خو ټلویزیون او سوشل میډیا نه اکسپټ کوي. نو ریډیو نن هم د پښتنو په علاقه کې خاص کر زموږ قبایلی علاقې چې دي هغه کې چې د خلکو لپاره د ټول نه خوخه لري که ریډیو دی یا زموږ څونه ادارې دي. نو که تاسو وګورئ په دنیا کې داسې هم ریډیو سټیشن شته چې هغه په ټوله دنیا کې خلک اورېدی شي، خو هغه د مردان ریډیو نه دی، هغه د پېښور نه دی، هغه د پښتنو نه دی. فرق دا دی چې که زموږ ریډیو وي نو په کار دا چې زموږ په ریډیو کې چې دننه کوم چارواکي ناسي چې هغو ته دا پته وي چې یاره پښتانه په خپلو کورونو کې دننه که د خپلې پیغلې خور سره ناستي یا د پیغلې لور سره ناستي نو چې هغه کمې خبرې په هغو ښې لګي او کمې خبرې په هغو بدې لګي. نو د مردان یا د پېښور زموږ چې ریډیو دی نو دا ډېرې ښې خبرې دي چې زموږ ریډیو سټیشن د هغې چارواکي هغه زموږ د دې کلچر مطابق ډېر ښه کانشس دي او زموږ د ډرامې چې تاسو کوم نومونه واخیستئ یا زموږ ایون چې کوم موسیقي هم ان ایر کوو نو موږ دې ته ډېر زیات میټیکولیسلی ګورو چې دا زموږ د کلچر او زموږ د مذهب سره هغه تړون خوري. نو دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده او مطلب دا دی چې زه خو ما دوی ته وویل چې انشاءالله دوی به پروګرام کیږي، زه به ولهم راشم او موږ به انشاءالله د مردان د ریډیو په چینل نه د دې ځای نه د صوبې دپاره د ټول پښتونخوا دپاره یو داسې پروګرام وکړو چې هغه به انشاءالله د مردان د نور مخکې بوځي. ریډوان چې څومره دي نو دا د ټول اول دا پښتونخوا ریپرزنټ کوي او بیا ورسره هر یو خپل ریجن ریپرزنټ کوي. نو زما د دې لپاره چې کوم پروګرام دی هغه مونږ ملسفه دی به صاحب هغه سره مونږ دا کړی دی، وزیر الله صاحب هم هغه منظور کړی دی چې یو خو به مونږ نیم ټایم داسې ورکوو چې هغه زموږ د ټولې پښتنې خاورې د پښتنو د کلچر د هغې دغه کوي پرزنټیشن کوي، یو به هر ریجن کې ادب شاعران دي یا موسیقي ده یا څه پروډکشن دی څه شی جوړېږي څه ایجوکیشن انسټیټیوشن دی چې څوم د و سپیشلټي څه ښکلی خوراک میلاویږي دې پورې چې ما دوی ته ووایي چې لکه فرض که اف سیزن سبزیانې کېږي یو سبزي راورسي او هلته کې به نور ملک کې نه او د هغې هغه ټرانسپورټیشن لپاره چې کوم ځای کې نه هغو ته سړی خبر پاس کړي چې لیټ سپوز چې په شیرګړ کې او په دې ځای کې نن سبا ټماټر او کریلې او تورې رسېدلي دي نو چې کوم ځای کې نه نو چې هغه خلکو ته پته ولګي چې راشي دلته کې سوداګري وکړي د خلکو د تجارت هم ښه وي. نو هر یو ریجنل ریډیو به د خپل ریجنل پروډکټس لیټریچر او د فنون لطیفه د هغې دغه به هم کوي پروپیګیشن به هم کوي و سره به د پښتونخوا په اورال ایمیج کې هم کنټریبیوشن کوي. د خیبر پختونخوا دا دویم لوی ریډیو سټیشن د مردان د ولس یوازنی غږ دی چې د مردان او شاوخوا علاقو د ولس مقامی مسالو او جون جواک په هر اړخ غږ پورته کوي. ریډیو پختونخوا مردان به کلی او معیاري ډرامې د حجري محفلونه د پښتو دود دستور په معاشره کې د خويندو کردار د زمیدارو د پاره د کرکلی نوي طریقې او مثبت مذهبي او سماجی پروګرامونه پیش کوي. پتلو کې د خیبر پختونخوا انفارمیشن سیکریټري ارشد خان ته د ریډیو پختونخوا مردان سټیشن منیجر ساجد محمود خان یو یادګاری شیلډ هم ورکو. شاه حسین هوتی ریډیو 92.6 مردان.